یو کس هغه به چې کوم دی نو خیر غوښته تر دې چې کپړې یې وشلېدې چا وله جامه پیزار نه ورکو اخره کې د بادشاهي وخت ځای ته ودرېده دروازې وډبوله زما محترمو د بادشاه دروازې وډبوله بادشاه اواز ورکه بادشاه د طرف نه اواز راغی خیر راکه هغه بادشاه ورته اواز وکړه نشته خیر ځه دا ټیم خیر نه ورکوم تخته ملنګ ولاړ دی جی نه ځي ملنګ دربار ته ولاړ دی د بادشاه دربار ته ولاړ دی نه ځي موږ د الله سره تعلق نشته د ما محترمو په الله باندې خپل کار منود نشو موږ وایو یاره چې دعا مې نه قبلېږي تا ته وړه غوندې فقره ویم ماشوم په جړا جړا باندې په خپله مور باندې خپله خبره مني که نه ته ولې په الله باندې په جړا جړا باندې خپله خبره نشي منلی ستا ایمان له څه چل دی ته ولې نشي کولی ماشوم هم ستا نښه دی مړه مور ته وجاړي مور وله خبره ومني زه وایم زما رب د دې مور نه تا سره اویا کرته زیاته مینه کوي ته ولې الله ته نه جاړې ستا ولې په الله باندې عقیده نشته خبره مې دې پورې کوله د بادشاه دربار ته ولاړ دی زما محترمو دروازې وډبوله خیر راوړه بادشاه ولې اواز ورکړه د خیر دا وخت نه دی ځه ملنګ بیا هم ولاړ دی تر دې چې هغه ورته ووایي بادشاه زما کپړې شلېدلې دي ما له کپړې راکړه بادشاه ورته وایي کپړې هم نشته دا ملنګ ورته جواب کوي بادشاه که چېرته په دا وخت کې په دې ټایم کې زه ستا د دربار مخې ته مړ شوم بیا به څه کې هغه وایي هېڅ نشم کولی کفن به درته واچوم او دفن به دې کړم هغه فقیر وله جواب ورکړي بادشاه کوم کفن چې ته ماته په مړونې باندې حاچې هغه کفن ماله په جمدونې راکړه چې ځان له پې جوړه کړم هغه کفن مال په جمدونې راکړه زه پې بیا وروسته څه کوم زه وایم دا پیکج دی د مسلمانانو دپاره رمضان المبارک کې برپور اخلاص وکړئ برپور د یو بل سره رورولي خورولي تعلق برقرار کې مینه محبت الفت وساتئ د ما محترمو یو بل ته بغض مه کوئ یو بل سره دوکه مه کوئ چې ګنه ګویه موږ اکثر وایو جي رمضان دې خرڅېږي ګران یې خرڅوه زه یم خرڅوه ګران که نه چې څنګه دې په الله په مخلوق باندې ګراني راوسته زما رب به ستا په کور کې د رزق کمی او تنګي راولي د ما محترمو چې څومره ستا وس برپور مؤمنانو ته دغه دی چې په رمضان المبارک کې زما رب غیرتي ذات دی الله پیکج ورکړی دی نو تم د الله مخلوق تم پیکج ورکړه یو شی کې 10 روپۍ په عام ورځو کې ګټې د رمضان المبارک په میاشت کې پکې 15 ګټه او دا عهد هم کوه چې الله ستا د خاطر دپاره او ستا د رضا دپاره دا کار کوم ته ګویه ما طرف نه جمله وره د دا منبر رسول نه لګیم ته دا کار وکړه د الله په ذات قسم خورم چې زما ربم غیرتي ذات ستا د مغفرت اعلان کوي د ما محترم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات